زداویم چې دا میاش دا شوال د نکاح د پاره بهترین میاش تا که انسان نکاح کوي نو په دې میاش کې دیو کی او دا میاش د واده د پاره بهترین میاش تا که انسان واده کوي نو په دې میاش کې دیو کی انکار دې نه کوي اوله ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل محترم بیبی چې چا سره د نبی علیہ السلام د غیر اختیاری مینه ډیره زیاته وا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا هغه سره په دې میاش کې نکاح کړی او په دې میاش کې وادم کړی او په دې وجه دا کړی دي چې دا رواج ختم شي معلومیږي دا چې دا رواج په هغه زمانہ کې مر روانو بیبی عائشہ صدیقہ فرمائی وی خلق د شوال د رکوټ اختر پمیاش کې واده نکاح نه کوي چې دا زما دا واده نکاح به نقصان شي او دا سپیره دا وی دا خلق دروغ وی غلطه وی وی زمانه زیاته بختور خزه بل کم ده او زمان نکاح واده دواړه د رکوټ اختر پمیاش کې شوی دا غ زمانه نه رواج شروع دی او مونږ نه پریدو مونږ ورپسې لګېدلیو د شیطان خبره منو د پیغمبر نه منو د خزو رواج او د خزو خبره وسوسه منو د بیبي عائشہ صدیقہ نه منو د عام خلق او رواجونه باغی عمل کوو د حضور پاک په سنت عمل نکو رښتیا وایي چې د بیبي عائشہ نه بختور بیبي بل کم ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوزل بیبي عائشہ تو فرمایل په بخاری شریف کې حدیث ته وی یو زمانہ کې جبرئیل علیہ السلام د ریخم په یو ټوکړه کې مال استا تصویر راوړو د ریخم په کپڑا کې او ما ته وی چې دا بستا بیبي وی نو نبی علیہ السلام د مخ کې نبی بی عائشہ صدیقہ الله دا جبرئیل خدا الله د حکم نه بغیر کار نشي کوله قرآن شریف کې راځي او ما نتنزل الا بامر ربک دا خدای د حکم نه بغیر مونږ رب نشواله راتلیم نشو نو دا اللہ پا حکم پا خوب کے نبی علیہ السلام تا جبریل علیہ السلام در خم پا ٹوکلا کے دا عائشہ صدیقی تصویر مخ کے خولو کے دا بدی بی 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 او لور دا چاہتا دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ او دا مور نو میں ام رومان دے او دا نبی علیہ السلام دا نبوت نچیغی تکل نبوت ملوشو سلور کالا پس دا پیدا شوی دا عربو کی بدا رواجو چھے زوی لور بے دا پیو دا پارا بل چالا لے گل چیغی والا پی ورکی او وی پالی نو بی بی عائشہ معشومہ وا نو چی سنگ پیداش و سورو دے والا مور پی ورکلل نو بیا پا عربو کی یو خاندانو یو قومو اغیل او لے گل چیغی والا پی ورکی التلویشی بیا دا نبی علیہ السلام مبارک سرا دا حجرت نمخ کی دا دی نکاح شوی دا او چکل پیغمبر علیہ السلام سره دی نکاح کېدل او خبره تر روانه شوا نو نبی علیہ السلام کو حضرت ابوبکر ترور ویلو چې ته زما رورې دینی رور نو ابوبکر مکه اعتراض وکړ چې دا خو زما رور دی نبی علیہ السلام نو عائشہ رویره شو نو رویره سره خو نکاح صحیح نه ده نو خدای دا بل رواجم ختماو چې دا دینی رور دی چې کم نسبی روري او دا غلوری نسبیر ویرا ناغی سر نکاح منا دا او دا دین پا بنیاد چی سوکچا سر رورولی کئی نو دا غلور سر نکاح جائز دا نبی علیہ السلام ورطاو فرمائل بے شکت زما رورے خو روحانی او دینی رور میں نسبی نا او دا روحانی او دا دینی رور دا لور سر نکاح جائز دا بیا چی حضور پاک مبارک ہجرتو کو دا پا مکہ کے پاتے وا عائشہ صدیقہ دیر زیاد احادیث دا نبی علیہ السلام نے نقل کی امت تے رسی 2000 او 210 حدیثہ 2210 2210 حدیثہ دا حضور پاک مبارک بی بی عائشہ صدیقہ امت تے رسول دی نوی نبی علیہ السلام دا پخپلا فرمائی وی پما دا سے روز ندا تیرہ شوی چی ما پخپل استرگو پخپل کور کے کفر لی دیوی چې پیدا شم زما پلار مسلمانو زما مور مسلمانه وا زما رونه او زما خويندې مسلمانانو نو ما په خپل کور کې کفر او شرک نه دی لیدلی
او دا سروس په مکه مکرمه کې په مونږ نه تیر شوی چې نبی علیہ السلام مبارک د پاکستان او ماخام منکر نه راغلی سار او ماخام برات او یوزل د غرمی په وخت کې راغی او په سر مبارک صادره چولیو نو چې رادن نشنو یې مونږ خپل پلار ته وی چې بابا نبی علیہ السلام راغی وی هغه وی چې دی وخت کې خو څوک چا کړه نزي دا خو د خوب وخت دی او د غرمی وخت دی معلومیږي دا چې سخت ضرورت ته وغیرہ واستې دی یسنګرانه نوت بخاری شریف کی حدیث تے عائشہ صدیقہ فرمائی کہ نبی علیہ السلام زما بابا تاوی چھ اخرج من عندک سوک چھ دا سری دا بار کا پٹے یو دو خبرے کاؤ نوی بابا میں و تاوی چھ نور سوک نشتا دا دولون میں دی یو بی بی اسما دا یو بی بی عائشہ دا باقی نشتا داو باسم میں ندوی مو باسا نو بیا وتا نبی علیہ السلام او فرمایل چې ما تقد اذن لی فی الحروج ما ته د هجرت اډر شوی دی چې تم مدینه ته هجرت وکا دومره رازدار د عمر کم دی خو پیغمبر علیہ السلام ته خبر پټه نکړه حالانکه د هجرت خبر ډیره زیاته پټه وا چې مکه کافر خبر نشي دین اندازو لګوي چې د نبی علیہ السلام په اعتمادو په دې دوارو اعتمادو هم په بیبي عائشه هم داغه په خور په بیبي اسماء وی چې نبی علیہ السلام ته ابوبکر وی چې ما بزان سره مرګري کې وی او تا بزان سره مرګري کوم ته ما سره دی دا یو اعتماد د نبی علیہ السلام په دوی خبر شو بل سو کې نه دی خبر کړي چاته هم ال نه دی ویلې چې حضور پاک ہجرت کو مدینے تلار دی خو پاتې شو نو عبداللہ ابن اوریقه دا لار خودون کې دی حضرت ابوبکر پیسې ورکړې لال شاه او زما بیبی دا ام رومان او زما دواړه لونه دي عائشہ او اسماء دی مدینه تراولا هغه بیا راغی مکې ته نو د مکې نه دا په یو قافله کې مدینه منوره ته منتقل کړه او بیا په مدینه شریفه کې د دې رکوټ اختر په میاش کې په شوال کې د بیبی عائشہ صدیقہ او د حضور پاک واده شو او خيار دمره د چې د خيار تو دمره او خيار او عقل من بنیادن په زنانو کې نه دي تیر شوی کم عقل او پوهه چې خدای دې لور کړو ډېر زیات او خيار او پوهه بنیادم دی عمر نه کم ده عمر ډېر زیات کم دی خو خيارته دمره د چې د حد نه وته د حضور پاک چې نور څومره بیبیانه وټوله کونډه وي واحد بیبی عائشہ صدیقہ وا چې دا پیغله ودا کونډه نه وا چې نبی علیہ السلام ته په نکاح شوی او د حضور پاک و سره غیر اختیاری مینم ډیره زیاته و کله وی دا الله نه سوال کو وی یا الله زما په وس او په اختیار کې خو چې سدي اللهم هذا قسمي فيما املك د خپل بیبیانو په منځ کې چې کوم تقسیم کوم دا زما د خپل وس مطابق دی د انصاف مطابق کوم خلا تلمنی فيما لا املك وانت خدای ته چې پک د کم سیز اختیار منه مالک او زی مالک نه پاغه می مملا ما منی سپاغه هغه د اغلنا زیات مینه ده د ځلنا زیات مینه د عائشہ صدیقہ سره وا دا ځل مینه چې کم د انسان د وس نه باري وی خدای په هغه ما ملامت کوا پاغه می منی سا یو ځل بیبیان راغونډ شوي نو خپل میانس کې سره اتفاق وکړو وی دا خلق کې تحفه ډالې وروړي نو په هغه ورځ نبی علیہ السلام له وروړي چې په کوم ورځ د پیغمبر علیہ السلام د عائشہ سره پکوټه کې دا غي نمبرې خلکو ته پته و چې د حضور پاک خودي سره هغه غیر اختیاري مینه ډیره ده نو چې تحفه به راوړل نو دا غي په نمبر کې به راوړه چې وسره وخوري نو د الله رسول نور بیبیانو چې ته اعلان وکړي صحابه وتا چې आवाज د عائشہ په نمبر کې مالا ډاله مراوړې چې زهر بیبي سره نو مال ډاله راوړې نو حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها پوښتنه دا خبره به د نبی علیہ السلام سره کې نو چې نبی علیہ السلام غیل راغ ناغي وتوي وې سب دا ټولي بیبيان خپدي ولی خپدي وی تعالی چې خلق تحفه وروړي د عائشہ په نمبر کې وروړي چې هغه کوم ورځ نمبرې دوی ته حکم وکړ چې د اری بیبي سره د ما نمبرې مال راوړي نبی علیہ السلام متعلقه غونک دیسهونه بیبیانو د هغه نه تاسو کو وی تا نبی علیہ السلام ته وی وی اومي وی خوغه غونک بیا وته وایا
چې حضور پاک بیا غی لراغه ناغه وت بیا دا خبر او کړه نو بیا حضور پاک غږونه کا نو نور بی بیانو دې تاسو کوي تاسو سوال جواب وته مونږ ورسوي او ویسي ویاړو غږونه کا ودا سه کو چې فاطمه ته وایي بی فاطمه رضی الله عنها نو ټول باقی بی بیان بی فاطمه ته چې ته بابا ته وایا رسول الله مبارک تا چې خلکو ته اعلان وکړي چې आवाज د عائشه په نمبر کې مالا تحفه ډاله مره وړي چې اری بی بی سره نو مالا راوړي نبی بی فاطمه رضی اللہ تعالی عنہا رالا نبی علیہ السلام مبارک ته بی بیانو دا سوا خبر وکړه ناغه سره خود حضور پاک ډیر زیات مینا وا نبی علیہ السلام متفرمائی بی اے فاطمه لا توزینی فی عائشہ وی دا عائشہ په مسئله کې ما مخه پکاوا وی قسم دې چې زبلی بی بی سره په کټ بستر کې ملاستم وه ناراضی او عائشہ سره کذب په بستر کې ملاستم بیا قرآن نازلېږي وه راضی دا خو زما کار نه دی ما خو خلکو ته نه دی ویلي چې د دې په نمبر کې راوړی د خلکو خپل خوخه او په خپل خوخه راوړي ولې خلک منې کم او یو ځل حضور پاک دی بی بی عائشہ صدیقہ تو فرمایل اے عائشہ وی هغه د جبرئیل ولاړ دی او پتا سلام وای ایو علیہ السلام وی زماد په سلامي وی ترا مالا ارا وی ته هغه ویل چې زینین امنو دا مبارک بی بی وخ په سفر چې نبی علیہ السلام مبارک ته نو قرآن دازی به کوله چې انصاف راشي نو کله به د یوی بی بی نمبر روت نه به په سفر بوتله کله به د بل نمبر روت په سفر به بوتله نو اکثر دا به سره په سفر کې تلا نو دا وای چې د پیغمبر علیہ السلام سره پیاده ممزه روانه ما نو عزت چې ته پلار نیم مخ کې شوی اگر چې ز ځوانم او د حضور پاک عمر زیاتو دې سره چې وعده کو نبی علیہ السلام دا سلور 50 یا د 350 کالو عمر زیاتو زما عمر کم خود دې چتم مخ کې شوی نه او د حضور پاک مبارک متعلق صحابم دغه فرمایي شمائل د ترمذی کې راځي چې مونږ به تیز لو پلارا چې مونږ د نبی علیہ السلام راواړو او پیغمبر علیہ السلام په عام چال روانو مونږ به کوشش کو او په عام چالو خو مونږ ته چې مخ کې شوی نه وی دا سے بروانو لکه چې زمکه وترا غونډيږي نبی علیہ السلام نو پلار بروانو وی ما بزور لگاو چې دته مخ کې شم خو چې دته مخ کې شوی نو وی دا وفات نه مخ کې یو کال په یو سفر روانو حضور پاک وجود مبارک لګ درون شوی نو روانو نو دته لګ غونډه مخ کې شوم چا قتلم ته مخ کې شوم وی نبی علیہ السلام مسکی شو وی ما ته وی چې تلک به تلک دا نمبر درانه یو خان نن رانا مخ کې شوی اوس می وجود درون دی درون په یو سفر کې غزوه بنو المستلق وته بخاری شریف کې راځي د سحر نمخ کې قافله یو ځای کې دمشواو نبی علیہ السلام مبارک ودشو د بی بی عائشہ صدیقہ او امیل هغه ته رک شو نو صحابه ته وی چې دی امیل پسې وګرځي را پیدا کیه والا نو صحابه امیل پسې ګرځیدل او دې کې صبر او خط صبر او خط وبنشتا نو خلق ټول ابو بکر پس راغون شو وی ګوره د عائشه غلطه ته ګوره امیل رکړې نو دا د نبی علیہ السلام او صحابه اوس په امیل پس سرکړی دی ګوري او نور راخیږي او بنشتا من سره بسکو د تیمم دا حکم لانونه اغل تک نه ګذرشتا نه چینشتا نه کويشتا او نه نرشتا عائشه صدیقہ فرمایي دام بخاری شریف کې حدیث ته وی نبی علیہ السلام زما په کونډه باندې سر لګولی ودو او زناستو ما او زما پلار راغی وی دې ماته خبرې شروع کړې چې ستاد لاس د خلکو نه مونږ خرابېږي تاول د عامل خیال نه ساته چې عامل درو کړی دی او دا سه ځای کې اوس قافله پرته ده چې نو بشتاو نه بل څه مسله شتا او نور راخیږي مونږ د خلکو نه پاتې کېږي دا ستاد لاسا نو وی د ابو بکر په دې تشي کې والم خپل پلار داسې ټونګې را کوله چې دا ستا ده لازم نو دې لکه چې چاله غزار ورکې خامخا بندلقي او په ما به ډېر تکلیف وخوړه قیدم ځکه نه چې نبی علیہ السلام سر مبارک زما په کونډې او اسې نه راویښ نشي وی دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک راویښ شو وی چې راویښ شو نو الله وحی نازل کړه قرآن شریف کې آیت نازل شو تیمم چې کچرته تاسو داسې ځای کې چې هلته وبني فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا تیمم وه دا دوار لاسونه په خاورو وه
یا د ځمکې په حصہ باندې یا په کاڼي او یا په تیږه په هغې دا دواړه لاسونه ووهه او یو ځل په مخ راکاږه ټول مخ باندې او یو ځل په ښي لاس باندې او بل ځل په ګس لاس باندې لکه اودس کې چې څومره لاس انځلې کېږي دا حکم نازل شو کہ تیمم ہوا ہے. نو یو صحابی دی حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ اگر آگے ابو بکر توئی وی اے ابو بکر قسم دی وی دیر خوش قسمت خلق ہے وی مسلمان تا چی کلم تکلیف رسیدلے دے نو استاسو پا برکت خدای پا مسلمان اسانتیا روستے دا گورکد عائشین امیل نوی رک دا تیمم حکم بنوی نازل خدای د تیمم حکم نازل که تر قیامت پوری مسلمان تا خیر و فیض و برکت و رسید. اے دا ابو بکر اولاد تاسو ډیر مبارک خلق ہے نو چې وبنی اوس لاول به طلب کې چې او ځای تلار شه وب دې پیدا نکړي نو د شریعت حکم دار چې تیمم به وي ورې هغه چاله چې وبنی وبنمونی یا هغه انسان کا دس کوي نو بیماری زیادی گی بیمار دے او یا بیماری مرگ ترسی گی نقصان پہ خینو تیمم بوئی او تیمم با پسوے پا آغا سیز بوئی چی نوی لکی گی او نسوزی گی لازمک پیسا پا کاغذ با تیمم نوے دا سوزی پا کویلہ بنوے دا سوزی پا اس پا بنوے دا ویلی کیگی پا تانبا پیتل پلاسٹک بنوے پا صادر او پا جامو با تیمم نوے نمون خلق پا صادر او پا جامو با تیمم ہوئے ٹھیک تا باز فقہاو دا عمل لکلے دے خو آغا صادر چے آغا دا خورو ڈکی خورا پہ پرتی دوڑا پہ پرتی پا دے کپڑا دا خور یو تہ پروتی نو دا تا پا آغا خورا باندے چے پا کپڑا پرتر پا غیر تیمم ہوا نو زمون پا صادرونو خورا یوسا او تو خلق پا دوے مدری مرد جامین دی پا دے خورنی نو زمون پا دی رومالونو او پا دے کپڑو با تیمم نوے پا صفات تیگم تیمم والش پاک کانی انزل شوے کانی دے چیاڑو خور پی نشتا لازم ندر چی تا خور روالے او پا مخیو لگے او پلاسونیو لگے نا چی صفات سپین کانی دے یا دا ماربلو کانی دے مثلا پاقیم تیمم والش بلکہ دا تیمم طریقہ دا چی دا لاس سنگا روبر کانی لا یا زمکلا یا تیگلا دا سے لگ تصور کا چی خورتیو گردے گی نو بیا پا مخراکا او بیا چی دویم دل تصور کے نو بیا پا یو لاس او پخیو بیا پا گس لاس طول لاس پا پکا باندے براک آگی بس پا دی تیمم یو منظم کولشی دوم پہ کولشی داو دس حکمی دی بس داو دس قائم مقام چی دا سے زیت اور سے دی چی التکی اوبوی او یا بیماری جوړ شنو بیا بخپل او دسو دلوی بیا او دسینم تیمم والش یو انسان پلوی بیا او دسے کې مبتلا دی یا یو زنانا پاغ خپلو بیمارو کې مبتلا ده چې بغیر د لمبلو نه کار نه کېږي نو تیمم والش دا او دس پزیو د لمبلو د دواړو پزی تیمم کار ورکوي یو مسله داسې ده چې که مثلا یو سړی جنازه حاضر او کیگی ردنا او بشتا خو دے کدیا او دس کئی نو جنازتی کی نو دے جنازی خو بیا بدل نشتا نو خیر دے کو بشتا او تا دے پوئیگی کزا او دس کوم نو جنازہ را نکیگی نو تیممو و جنازی سرزان شرک تا ذکر دا جنازی بدل نشتا او که عام منز والالی جمع کیگی نو تیمم بنوے او دس بکے ولی که جمع دا نلالا نو بیازان لمنز کولی شکر او که جنازه در نو شو نو ځان له جنازه نشي کول نو زمون خلق د دې مسلې نه غلطه فایده لري لال بشي په مقبره کې به قبر ته ډډاوال او غپې شپې بلګي ټیم وسره شته چې او دسو کی او دس نه کوي نو چې جنازه څنګه راشي نو قبر تکین ټس شروع کې په مخ او په لاسونو باندې لاس راکاږي نه دا حکم هغه چاله دي چې پیښ شو جنازه کیږي او دې او دس کوي نو جنازت کیږي هغه چاته د پاره دی هغه چا د پاره نه چې غنټو نیمه غنټه مخ کې تلی درته پته یو دس نه کوي چې جنازه حاضر شي نو بیا ټس د جوړو نو دا تیمم حکم د بیبي عائشہ صدیقہ د برکت نه خدای پاک نازل دا برکتی بنیاد د احد په جنگ کې چې کله مسلمانان شهیدان شو ډېر مسلمانان زخمیان شو نو دا بیبي عائشہ وا
د مدینه خزو ته پته ولګېدله نو د مدینه خزو مشکونه د اوبو را ډکړل او خود ته راوځغلېدل چې مسلمانان زخمیان دي خو به خامخا اوبه غواړي. یو صحابي وي زما د قسم په خدای وي ما ام سلیم او بی عائشہ په خپل سترګو ولیدل چې په ملا باندې مشکونه را بار کړي د اوبو ډک او رامنډې والے او چې کم په احد کې زخمیان وي د هغې پخلو کې به اوبه ورړول بیا به یې منډه کړې مشکونه به یې را ډک کړل نو بیا به اوبه د زخمیانو پخلو کې ورړولې. دا خدمتونه هم کړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخیری بیماریم دې سره تیره شوې ده. کله کور کې هر قسمه حالات هم راځي نو یو ځل ورته نبی علیہ السلام فرمایي عایشې کور کې ښځه خاوند کله یو بل سره اختلاف راځي دې نه څوک نه خلاصېږي. شیطان یو د پیغمبر سره نشته نور ټولو سره شته. وی عایشې وی چې ته کله ما نه خوشحاله نو هغه ټیم هم راته معلومي او چې ته کله ما ته غصې ما نه خپې نو هغه ټیم هم پېژنم. وی د الله رسوله په څه پېژنې؟ وی چې ستا کله ما سره جوړی نو چې ته قسم خورې نو ته وایې چې ورب محمد زما یې د محمد په رب قسمي زما نومه دی او چې کله ما نه خفې نو بیا چې قسم خورې نو وایې ورب ابراهیم زما یې د ابراهیم علیه السلام په رب قسمي او ورته څه وایي؟ وی دا الله رسوله بالکل دا خبره دی ټیک ته خو لا اترک الا اسمک وی ګورې صرف نوم دی بیا ناخلم مړه کې مې در سره مینه وي ګوره. او یو ځل بیبیانو د نبی علیہ السلام نه جامې ټوکړې غوښتې غربت زمانه وانو داسې وخت چې بیبي عایشه فرمایي وی 2 میاشتې به پوره تېرې شوې 3مه میاشت به م راښکاره شوه چې ما نستوقد بنارن اور بم نه بلاو سبم خوړل کجورې اوبه په هغې به م ګزاره کوله. نو چې بیا دا مالونه رالل غنیمتونه رالل نو خلق مالدار شو نو بیبیانو هم د نبی علیہ السلام نه مطالبه وکړه چې موږ لم څه جامې ټوکړې او کالیګان را پیدا کړه. حضور پاک وی نه داسې نه کېږي ستاسو ژوند د نورو ښځو نه جدا جدا. خیر دوی مطالبه بار بار کوله د ښځو جامې خوښي نو پیزار هم خوښي ښځه پیدا کړې خدای د حسن دپاره ده نو حسن او ډول د ښځې خوښي. نو نبی علیہ السلام مبارک په دغه ورځ کې د یو څاروي نه راپروت و د خپې ختلې وه او دلته بیبیانو هم دا خپلې مطالبې کولې نو قسم یې وخوړ وی زه به یو میاشت تاسو ته نه نږدې کېږم. نو بره د کوټې د پاسه کوټه وه بالخانه په هغې کې دیره شو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي چې دا هغه ورځې وې چې په مدینه کې یو پراپیګنډه شوې وه چې د روم بادشاه په مدینه حمله کوي او دا هغه ورځې وې چې زه د پیغمبر علیه السلام په حکم قبا سره اوسېدم یو بیبي مې هلته وه وی زما یو ملګری و انصاري زما ګاونډي و نو یو ورځ به مدینې طاقت نو چې ماښام به راغې د هغې ورځې ټوله کارګزاري به یې ما ته بیان کړه او بله ورځ به زه تلم ورځ به مې تېره کړه نو د هغې ورځې ټول که وحی به وه یا بل څه به مې دې ملګري ته ماښام بیان کړل. وی زما دا انصاري ملګری په خپل نمبر کې مدینې ته کوش لا وی چې ماښام ماسخوتن راغې وی زما دروازې واله خو ډېره سختې واله